السلام على خاتم الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم وصدق الله العظيم. بہرحال مازیګر نه پس چې کوم درس شو هغې کې آخري خبره دغه وه قادیانیانو سره زموږ اصولي اختلاف هغه درې دي. یو ختم نبوت، اجرای نبوت. اوس ختم نبوت معنا چې مونږه کوم کړي هغه داسې وه چې کوم زمونږه اکابر کوي. د هغې وجه دا ده دا طلبه کرام په دې پوهېږي چې کله د یو څیز تعریف کوي نو وی تعریف داسې پکار دی چې جامع وي او مانع وي. صحیح ده؟ جامع او مانع د عوامو دا رونه پکې ناستي. مطلب دا چې تعریف په داسې کې چې هغې ته به ټولې لارې بندې کړي چې څوک په هغې کې د غلا کولو کوشش کوي چې غلا ترې نه ونه کړي. اسانه خبره ده. نو مونږ د ختم نبوت کم تعریف او معنی کوي نو هغه څنګه کوي چې د انبیاء علیه السلام سلسله اللہ پاک دا آدم علیہ السلام نے شروع فرمائلی، دا سلسلہ اللہ پاک پا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے بند کڑے دا، ختم کڑے دا. اس دا نبی علیہ السلام نے پس با پا دنیا کی بل حس قسم نوے پیغمبر نہ پیدا کی گئی. صحیح شوا؟ صحیح؟ نو چې کله دا معنا مونږ کو د هغې وجه څه ده لکه څنګه جامع او مانع په دې اعتبار سره په عقلي طور باندې دوی د دلایلو خبره کوله نو د دې عقیده په باره کې زمون سره دلائل څومره دي چې عقیده ختم نبوت نو اول د قرآن نمبر دی زمونږه دلائل اربعه وي کنه، اصول اربعه دي کنه چې اول به د قرآن نه، بیا به د حدیث نه، بیا به د اجماع نه او بیا به د قیاس نه. اوس د قرآن پاک نه د دې عقیده د ثبوت د پارا سل آیاتونه الله پاک د دې عقیده په باره کې بیان کړي او دغه سلو آیاتونو سرخیل چې کوم آیات ته نو هغه کم یو دی دا کم چې ما ته تلاوت کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بكل شیء علیما. دا آیات دی او با حدیث مبارکو کې نبی علیہ السلام لکه موتا چې کله د قرآن د معنی تپوس کو د قرآن د یو آیات ترجمه کو د قرآن د آیاتونو د ترجمه اصول هم تاسو ویلي چې تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بالاقوال صحابہ. دا دی کنه لہذا اس د دې آیات تفسیر چې هغه په قرآن کې 99 آیاتونو سره الله پاک کړي. دویم د خاتم النبیین د معنی تپوس چې کو چې د خاتم النبیین معنی څه ده نو موږ په دویم نمبر د حدیث مبارکونه دا زولې ویم وجه دا ده چې ما تاسو ته څنګه وړاندې عرض وکړو چې قادیانیان دجل کوي کنه نو ساغي په ارسه کې بیا دجل کوي. دجل څنګه کوي؟
موتا آیات وایو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. مونږ د دینه دا ثابتو چې نبوت ختم دی په محمد رسول الله. قادیانیان زموږ سره اختلاف څه دی؟ اجرای نبوت. هغه وی نبوت جاری دی او بچا ختم دی په مرزا غلام قادیانی ختم. هم دغه آیات ته چې موته د عقیده ختم نبوت د لپاره بیانو، قادیانیان یې څه کوي؟ د اجرای نبوت د لپاره چې نبوت جاری دی. نو لہذا اوس د دې بمونږه پیشبندی څنګه کوو؟ دا غي جواب بسنګه کې. نو مونږه وته دا وایو چې اول مونږه د یو ټکی معنی ګورو د قران، نو اول به په قران کې، دویم چې بیا ګورو نو بیا به پس کې ګورو حدیث کې. نو اوس د خاتم النبیین معنی قادیانیان څنګه کوي؟ هغه وی نبوت څنګه جاری دی. دلته اوس دجل کوي، دا خبره هم یاد کړئ. د قران الفاظ هم محفوظ دي، د قران معنی هم محفوظ ده. کچا د قران په الفاظو کې بدلون حکم کافر دی، کچا د قران په معنی کې بدلون حکم نو کافر دی. صحیح ده؟ څنګه چې د قران پاک آیاتونه په لحاظ د الفاظو محفوظ دي، نو په لحاظ د معنی محفوظ دي. معنی هم هغه قابل قبولی کوم چې محمد رسول الله کړی، او آیاتونه هم هغه قابل قبولی کوم چې په محمد رسول الله نازل شوی. نو چې څنګه په محمد رسول الله نازل شوی څوک داغه نه غلط وای نو دام کافر دی او غلطی یې، او کو څوک داغه معنی غلطی نو دام کافر دی. صحیح شو؟ نو په دې اعتبار سره قادیانیان د دې معنی کوي. قادیانیان د خپلو د تفسیر اصول بیانوي. نو پاغي د تفسیر په اصولو کې یو اصول دا بیانوي چې د قادیانی په اقوال سره به د قران پاک تفسیر کو. نعوذ بالله. نو د قادیانی په اقوال سره چې کله دوی د قران پاک تفسیر کوي نو دوی دا بیا وی چې د قادیانی چې کم تفسیر دی، چې دې کم تفسیرو کې دا تفسیر القرآن بالقرآن دا پاسم دی او تفسیر قرآن بالحدیث دا پاسم دی. نعوذ بالله دوی چې د قادیانی خبر راشي نو کو داغه په مقابله کې د قران آیات راشي نو بیا به موږ د قادیانی خبره منو. نعوذ بالله. او کو چرته په احادیث مبارکاو کې دا د قادیانی د خبرو سره مقابله کې راشي نو موږ بیا سکو، موږ به د قادیانی خبره منو، د احادیث خبره به نه منو. مطلب اسانه خبره ده. صحیح شو؟ نو اوس د قادیانی سوې قادیانی د خاتم النبیین معنی دا کوي چې اوس کم زمونږ سرخیل آیات ته چې کم زمونږ مضبوط دلیل دی د ختم نبوت په حواله باندې، قادیانی وی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګ دنیا ته دوه پیری، یو هغه چې په مکه معظمه کې، بل هغه چې زما په شکل کې په قادیان کې پیدا شوی. اوس داغه د پر جواز ګوري هغه دا وی وی د ختم معنی دا مهر لګول. د ختم معنی ماده د ختم چې دا چې کمزې کې مراشي په قران کې نو لدینه مراد سره مهر لګول. ختامه مسک، دغه شان چې ختم الله علی قلوبهم و پیر په قران کې دا لفظ استعمال شوی ختمه. صحیح شو؟ او خاتم النبیین هم په سر راغلي. اوس ختم الله علی قلوبهم د دې سمانه دا هغه رست کو خو قادیانی سمانه کې قادیانی وایي چې د ختمه معنی دا چې مهر لګول، په یو سیلبان کول، پاغي مهر لګول. لکه خاتم فضه دا کم زمونږ د مرګري دي دا شپږمې والا یا سلورمې والا دوی به ویلي وي که تاسو به ویلي وي که نه؟ بهر حال ویلي به وي. نو د هغې نه چې مخکې دا ترتیبو حتی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلم یو سوا ګوته چې ورته وایي انګوټي. صحیح شوه؟ د مهر لګولو دپاره د پادشاهانو به دا طریقه وه چې هغوی به یو انګوټي ګوته به یې جوړه کړه، هغه به یې په لاس اچولې وه، په هغې کې به مهر د هغه د نوم جوړ شوی و. نو چې کله به یو څه ولیکه، یو خط به یې ولیکه یا بل څه، نو په هغې باندې به هغه مهر ولګو. نو دا به څه شوه؟ مهربند به شوه. د دې به دا ثبوت و چې دا د پلانکي د طرف نه راغلی. د بادشاهانو به هم داسې دا مهرونه. نو قادیاني وی چې د ختمه معنا دا مهر لګول. نو وی مخکې به الله پاک د انبیاء انتخاب څوک کوي؟ دا الله کوي کنه. ځکه
دا انبیاء دا من جانب الله وی دا د الله د طرف ناراضي دلته دا مسله یاد کې نبوت چې نو دا سره دا وهابي دی دا کسبی نه دی وهابي او کسبی بتا سوای دا طلبه وهابي او کسبی معنا دا عوام بګناس دي چې دا سره سلیکشن دی دا سره سلیکشن دی څه مطلب دا د الله انتخاب دی نبوت دا الله سره الله منتخب کړي څه خلک سلیکټ کړي کم خلک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام او اغه ته ډایرک په ډایرک الله پاک نبوت ورکړي نبوت دا من جانب الله دی دا وحبی دی دا الله ورکړي نبوت په عبادت نه ملاويږي نو کم سړی وي مونږ وایو نبوت سره وهابي دی کسبی نه دی څه مطلب نبوت په عبادت نه ملاويږي نبوت د الله انتخاب دی د کوم خلکو چې الله انتخاب کړي الله ولا نبوت ورکړي دی صحیح شو نو لہذا دا قادیانی وای چې مخکې به الله پاک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته را لېږل الله به د انبیاء انتخاب کو مثلا د آدم علیہ السلام نه شروع کړ انبیاء راتلو او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک ختم خو وس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس چې نبی علیہ السلام خاتم النبیین دی نو هغه د ختم معنا دا مهر لګول نو کم مهر چې به الله پاک په انبیاء باندې لګول او هغه به انبیاء جوړېده اوس دغه مهر الله پاک نعوذ بالله محمد رسول الله ته ورکړی دی اوس کم سړی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل اتباع کوي نو په هغه باندې به محمد رسول الله مهر لګي او هغه به د الله نبی جوړیږي معنی ته خیال دی د خاتم النبیین معنی د کم نه کم زده بوتله دې ته وې دا چل کرا د خاتم النبیین معنی دا چې نبی علیہ السلام د انبیاء او اخیری پیغمبر دی قادیانی سمانه کوي چې اوس به نبی علیہ السلام مهرونه لګي او د نبی علیہ السلام په مهر سره بس کیږي نعوذ بالله انبیاء بجوړي یعنی اجرای نبوت او ختم نبوت اسانه خبره ده صحیح شو اوس مونږ وتوایو چې راستا معنا چې دا د ځان نه د ځان نه دا چې دا عقل هم نه مني او نقل هم نه مني عقل دې ته وایي چې عقلي دلایل هم د رښتا او نقلي دلایل هم نقلي دې ته وایي چې قران کې هم د رښتا احادیثو کې هم دا ما تاسو ته ویل قران کې دا لفظ 100 پیره استعمال شوی و پیره او د ختم معنا دا مهر لګول وس موت عقلی معنا چې د دې کو نو هغه څه کو مهر لګول الله پاک قران کې الله فرمایي ختم الله علی قلوبهم ما د کافرانو په زړونو باندې څه کړی دي مهر لګول د کافرانو په زړونو باندې مهر چولګی دا یا ختامه مسک الله پاک وی جنتیانو ته چې کم شراب ملاويږي پاغه باندې بد مشکو مهر لګیدلی وي صحیح شو دا مهر لګولو مقصد سوی سیلبند څه مطلب په جنت کې چې کم شراب جنتیانو ته الله پاک ورکي نو هغه به مهربند وي د مهربند مطلب څه چې پاغه کې به ملاوت نه وي د جنت شراب چې دی هغه جدا دي د دنیا دا جدا دي صحیح د دنیا دا دماغ خرابوي پدې کې نشه ده د قیامت کې چې په جنت کې کم ملاويږي پاره کې بنشني پاره کې به دماغ نه خرابيږي سرور به الله پاک د جنتی سیوا کوي نو څنګه محربند داسي دي چې ترسو دا جنتی پخپل کولاو کړي نوي نو د دینه دا دن شراب بار راوتی نشي او ترسو چې د کولاو کړي وي نو د بار نه پدې کې ملاوت کې دی نشي صحیح شو کنه محربند دی ته وي یا الله پاک فرمایي قران کې چې ختم الله علی قلوبهم ما د کافرانو پزړونو باندې مهر لګولې څه مطلب دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کته دوی ته ارسمره نصیحت وکي او د دین دعوت ورکي او الله وای ما د دوی پزړونو باندې مهر لګولې مطلب دا چې اوس اسلام د دوی زړونو ته د بهر نه داخلي دین شي او کفر د کافرانو د زړونو نه راوتی نشي د مهر مطلب څه شو چې د بار نه یو شی هغه ته وردن کې دین شي او د دننه هغه نه یو شی راوتی نشي اسانه خبره ده لہذا نو د خاتم النبیین معنی بس شي د خاتم النبیین معنی دا چې د انبیاء کوم سلسله وا چې د آدم علی السلام نه شروع شوی وا په نبی علی السلام الله پاک ختم کړی دا نو اوس دغه د انبیاء د سلسله نه یو نبی بار ته نشي راوتی چې هغه غیر نبی شي چې الله ته نبوت والی صحیح شو او د بهر نه اوس یو نوې سړی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس پیدا شي
دغه سلسله ته ننوتی نشي چې هغه ته الله پاک نبوت ورکي. نو معنا باندې پوه شوې کنه. او ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا معنا کړي حدیث کې راځي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. دا ده اوس ګوره قران کې مرال چې خاتم النبیین حدیث کې مرال انا خاتم النبیین نو دواړه زین برابر شو کنه خاتم النبیین او خاتم النبیین. اوس د خاتم النبیین معنی تاسو کو نو اول به مو ته د حدیث نه کو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي وی د خاتم النبیین معنی دا چې لا نبی بعدی زمانه پس بل پیغمبر نشته. او دا لا اسرا لا نفی والا دا کم نفی لا اله الا الله والا باقی کم لا اله لکن دا هر سکٹ گئی خواه لا معبودا لا مقصودا لا مسجودا سنگا آگئی لا الہ صحیح شو کرا نہ دا عبادت لائق سوکشتا نہ دا سجدے لائق سوکشتا نہ دا غم و خوشحالے ورکول والا سوکشتا نہ دا نہ دا عزت و دا ذلت مالک سوکشتا الا اللہ مگر یو اللہ دا سیدہ کنا دقا شان دا لا نبی دا لا نبی مونگا ولی دا سوائیو زکا نبی علیہ السلام جمعی لا نبی بعدی زمان پس بل پیغمبر نشتا. نو دا ہر قسم جنس زکا چی دا دیک نبی علیہ السلام نا پس کم خلق پا دروغ دا نبوت داوی کئی نو دا دوی دا نبوت داوو چی دی داغی قسمون دی سنگی قسمون دی دا مسلمہ کذاب چی کم داوا کرے وکرا نو دا سی داوا نو کرے گورا دا سی داوا کولا دا سلسلہ گورا دا کلنا شروع دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دروغجن دا نبوت داوا کون کی نو زکا تراغ پوری رشتین دا نبوت داوی راتلو کو کلا چی دا رشتینو دا نبوت دا راتلو سلسلہ اللہ پاک بند کرا نو دا پا دروغ دا نبوت داوا کون کی خلق پا امت کی سشو پیدا شو. اس چی پیدا شو نو دلتے اس مسئلہ بلوا اس کا زمونگا پا دی بازار کی او سڑی را پاسی دلتا پا دی جگڑا کی او نعوذ باللہ غویز چه دا اللہ نبی ما پما باندے وحی رازی نو دلتا بے مسلمانان جواندی پری دی اول بے دا دکانداران مڑکی او اول بے دا دلتا زمیداران کچھتا زمیدار پر آگے غبت نصر والی او کچھتا یو پوجی پلارا باندے روان دے او داغا پا مخی جا غبت نصر والی او یو پولیس دی مسلمان دے کاغت چارا جی غبت دا سی دا کنا زکا چی دا سوکنشی برداشت کرے نو سو دغه خلکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت سہارا اغسطه او به د نبوت داوا کړي دا غي وجه داوا کدی ډایرک په ډایرک د نبوت داوا کول نو امت نه منل نو هغه سہارا د چا اغسطه د رښتینی نبوت اغسطه نو د جلې کړي کنه د جل هم دغه ته وي چې د رښتینی نبوت سہارا اغسطه او پاغه کې سدي پاغه کې کفر چې دی ملاو کړي به امت ته پیش کړي نو مسلمہ کذاب داغه پځې کې چې با اذان کړي داغه پځې کې با اقامت کړي داغه پځې کې به منس کېده هغه به قبلې ته منس کو هغه به بل خامون نه کو نن هم داخله کوي ګره چیرې دا قادیانیان چې دا خو چې قبلې ته منس کوي او څوک چې کلمه وایي نو هغه ته کافر نشي ویلې او څوک چې دا وایي داسې خبرې تاسو په میډیا باندې اورئ. لہذا مسله دا ده چې آیا مسلمہ کذاب چې هغه صحابه کرام داغه خلاف وجنګېده او سلویخ زرا یا چې 27000 یا 25000 مسلمي چې هغه د دې وخت چې کم قادیانیان دي د هغه وخت مسلمان دا یو شانو هغه په دروغ د نبوت داوا کړي وا او دم په دروغ د نبوت داوا کړي هغه قبلې ته منس کو دام قبلې ته منس کوي هغه دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دام چې نو دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نو صحابه کرام هغه قتل کړه سمره پورې سلويخ زره کسان ته قتل وجه سوا چاغي دجل کو نو دا دجل څنګه کو وی د مسلمہ پځې کې چې بکله اذان کېده او دا کلمت برال واشهد ان محمد رسول الله او یا با اقامت کېده او باغې کې به واشهد ان محمد رسول الله نو مسلمہ بوي چې دا مؤذن یا دا اقامت کون کې بالکل ریشا وي محمد رسول الله دا الله رسول دی خو هغه د خار نبی دی او زسیما ز د کلی نبی ما او دې چې دین خپل کسان را لګلی مو خپل قاصد را لګلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چیرې قاصد چې کله راغی نو هغه ویل چې زه مسلمہ کذاب د طرف نه مسلمہ د طرف نه راغلم او زه د دې د پار راغلم چې مسلمہ هم د نبوت داوا کړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ک چرتا
د چا د قاصد قتلول دا په اسلام کې ناروا نه وي نو ما بستانه اوس سر قلم کړو په اسلام کې دا ناروا دي چې سړی د قاصد نسي کی سر قلم کی نو او وې دوته وی چې هغه دا وی چې تب پخار کی نبی ما پر خپل نبوت کې د ځان سره شریک کا زبر کلی دا چې نبی شمه نو لہذا په نبوت کې او دا مسلمه چې په اوله پر راغلو نو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ما په خپل نبوت کې د ځان سره شریک کا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو وچا لختوا د کجوره او هغه وتهونی ولا وزتا په دی وچ لخته کې د ځان سره نه شریک کوما نو تلاوي چې ما ځان سره په نبوت کې شریک کا کته ما ته چې په دې کې مې د ځان سره شریک کا نو بهرحال خبره مې دا کوله چې دا دجالان چې راځي نو دا سهارا د چالي د نبی عليه السلام د نبوت باخلي نن قادیانیان هم سهارا د نبی عليه السلام د نبوت کو ته قادیانی ته وې چې الکه ته ختم نبوت منی وي او منه مې د سره کوته چې کلمه لا اله الا الله وی مې د سره کوته چې محمد رسول الله د الله نبی منی وی منه مې سره مستاب مقل دل تهران شش دا علماء لی شي وی چې د کافران وی نو دلته زما استا میډیم بیا لګي چې دا علماء اسی وی چې دا کافران اسی نه وی تاریخ به ورپسې ګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نو ورپسې راځي ځکه زمونږ د لپاره مضبوط دلیل قران دی حدیث دی محمد رسول الله دی صحابه کرام دی مونږ به داغي ژوند ته ګورو هغه اسلام دی بل اسلام چې دی هغه دنیا ته نه راځي بهرحال معنا مونږ دا کوله چې د خاتم النبیین معنا سره چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس به بل پیغمبر نوي اوس ما وی چې هیڅ قسمه بنوي دا هیڅ قسمه پکې د کم ځای ناراضي د انبیاء سلسله الله پاک د کم ځای نه شروع کړي ختم کړي په کم ځای را په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس با هیڅ قسمه بل پیغمبر الله پاک په دنیا کې نه پیدا کړي دا هیڅ قسمه پکې د کم ځای ناراض درې مسلمه با پریدو اصل کې دلته زمونږه دا اوس چې کم دلته نشست نو را قادیانی په باره کې قادیانی باره کې اسو خبره تکو کله چې ما تاسو ته وختي مرزو کو متحده هندستانو نو دا هغه نه وړاندې په دې هندستان باندې حکومت مسلمانانو کړو تاسو دا بادشاہانو مغول بادشاہ پلانکی بادشاہ او بہادر شاہ ظفر او دا نمونه اوري دی خلکو د انګريز د مخ کې په دې علاقہ باندې بری صغیر پاک وهند باندې د هندستان پاکستان ټول باندې حکومت دا رچاو د مسلمانانو بیا انګريز په دوکا باندې راغی او په مختلفو سازشونو راغی او د مسلمانانو نه د حکومت واغست کله چې د مسلمان نه حکومت واغستو نو بیا به مسلمانان د خپل ملک د واپس اغستلو لپاره د انګريز خلاف جنگیدل اوس چې د انګريز خلاف جنگیدل انګريز دا سوچ کو چې آیا دی مسلمانانو کې چې دا جذبه د جهاد دا به موږ د دنیا څنګه وباسو نو دا غي د پراغي دوه میشنونه را لګلیو یو د خپل پادریانو او یو د خپل پوجانو نو اول هغه پر بر صغیر پاک وهند کې وګرځیدل او هغه دا معلومه کړه چې دا مسلمانانو کې دا جذبه د جهاد د کم ځای نه ده نو دا دوه میشنونه چې لاړ هغه وته وي ک جذبه د جهاد د دوی نه ختموي نو د دوی نه به قران او حدیث چې دا ختموي او دویم دا چې په دوی کې یو داسې سړی پیدا کول پکار دي چې هغه په دروغ باندې د نبوت دعوه کوي دا نبوت دعوه به ولي کوي د دې لپاره چې مسلمانان چې یقین کوي نو پچا کوي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبی باندې یقین کوي دا موستا پوخ یقین دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دا حق دی او دا سچ دی دا څه ده کنه نو لہذا مسلمانان په نبی باندې یقین کوي نو دا غي د پاره غي دا سوچ کو چې مونږ له یو داسې سړی پکار دی چې هغه په دروغ د نبوت داو نبی هغه سروې وکړه چې را داسې سړی به مونږ ته په هندستان کې کم ځای ملاوي چې هغه په دروغ د نبوت داو کی نو دا غي د پاره د مرزا غلام قادیانی د خاندان انتخاب وکړ وجه صدا ځکه چې مرزا غلام قادیانی خاندان چې هغه وکړه انګريز نو انګريز وی چې د خاندان پر لپسې د مسلمانانو غدارو د پلار د مرزا غلام قادیانی په خپل باندې لیکي چې د 1857 په جنگ آزادۍ کې چې دا مسلمانانو د انګريز نه د آزادۍ جنگ چې دی هغه لړاو صحیح شو دغه خلاف جهاد کو په دې جنگ کې مرزا غلام قادیانی وی چې زما پلار سمرا 50 سواره سمرا 50 سواره هغه وخت کې تور ډالو او اسونو دا جازونو ټینکونو خونو
د ورکړیو چاله د انګریز فوج لا او د هغه انګریز د فوج د مخ کې دا روانو او د مسلمانانو نه به د انګریزانو حفاظت کو چې مسلمانان په انګریزانو باندې حمله ونه کړي. انګریزو کته او دا خبره ځان سره یاد کړئ همیشه چې مسلمان وال خوري نو دا چا نه خوري؟ دا د غدار مسلمان نه خوري. دا د غدار مسلمان نه خوري. مسلمان چرته د کافر نه چي وال نه خوري. دا تاریخ ورپسې ګورئ کلم چې مسلمانانو وال خړلې دي نو د غدارانو مسلمانانو نه هغه چې انګریز په دوی کې را دننه کړي او غداری کړي دا د اسلام په جامه کې راغلي دي او هو داغي مرګري هغه خلکو مسلمانانو تصور کړي دي نقصان ور کړي دي نو هغه وی چې را داسې سړی نو دا سړی تیار نو دا په سیالکوټ کې په کچرو کې مونشي وخا بیا چې مونشي نو دا پادریان وفد راغی د برتانیین او د سره ملاقات کله چې ملاقات کو واپس لاړ نو د خپل منشیتو پرې خو د واپس لاړو کور ته قادیان ته چې کله قادیان ته لاړ نو پلار ته نه تاسو کو چې نوکرې دې شو کړو دوه توي زما د نوکرې تنظیم وش نو د بیا منی آرډر راتلو نو دا اول دا داوا کړه اوس دلته ګوره دا خبره یاد کړئ د تدریجن د نبوت داوا کړي ما تاسو ته وی کړه که یو سړی دلته بار ډایرکټ داوا کی چې نبی د الله نو خلکو برانیول مړ کړي وي صحیح شو څوک هم بیان پیری نو انګریز دته دا چلو خو چې تب تدریجن د نبوت داوا کې هغه خپل خبره لازم چې نبوت وحبی دی او کسبی نه دی لہذا د اول داوی چې سیما ز مبلغ اسلام ما به داوا وکړه او څه کسان تیار کړ انګریزانو چې هغه د دې سره بس په تبلیغ کې او د سره په ګرځېدو وي دا ډېر مصلح سړی دی بیا چې دینو دا غینه پسې وي ز مناظر اسلام ما نو بیا انګریزانو خپل مرګري تیار کړ عیسایان او د سره مناظره وکړي نو هغه مناظره کې باغی وی چې مونږه او په له دوه غټلا حالانکه د غټلې نو مناظره د عیسایانو نه مناظره نه تختیدلې لري د هندوانو نه تختیدلې لري د مسلمانانو نه تختیدلې د چې کمزې مناظره کړي هغه تختیدلې د هندوانو نه تختیدلې د سره صحیح سونه په بهر حال عقیده سړی تیار کړ نو خپل مرګري وته تیار کړ هغه به سره مناظره وکړه نو هغه به نبی او تختیدل نو هغه هندوان د انګریز وی چیرې دا وګوره دا ډېر به مناظر دي د ویزه مناظر اسلام به دا غنه پس دا وکړه چې زه سیما زه محدث یم به دا وکړه زه مجدد یم به دا وکړه زه مهدی یم مهدی علیه رضوان زموږ است عقیده راخه په اخري زمانہ کې باغ راځي او داغه پورا ډیټیل او پورا تفصیل چې نبی علیہ السلام په حدیث مبارکاو کې بیان کړي کمزه به پیدا کیږي نوم به سوي د پلار نوم به سوي د مور نوم به سوي هجرت بچرته کوي څوک به پلاس بیت کوي کله به jihad کوي دا ټول چې هغه بیان شوی دا به موجوده خدوم ردا چې امام مهدی علیه رضوان په دې امت کې راځي دا زموږ مستقری سره ولهدا د بیا وی ز مهدی ما به دا وکړه چې زنه اعوذ بالله سیما ز کله وی ز ذلی نبی ما کله وی ز بروزی نبی ما کله وی ز غیر تشریعی نبی ما کله وی ز تشریعی نبی ما کله وی ز د عیسی علی السلام سورې ما کله وی ز د عیسی علی السلام پشان ما او بیا اخره کې دا دا وکړه په 1901 کې چې ز تشریعی نبی ما او نعوذ بالله ز عین محمد ما کم محمد چې په مکه معظمه کې پیدا شوی او زما په شکل کې دوباره په قادیان کې پیدا شوی نعوذ بالله نو مونږه معنا دا سه وکړه چې د انبیاء سلسله کم ځای نه شروع شوه دا ختم شوه په کم ځای دا اوس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس با هیڅ قسمه نه ذلی نه بروزی نه غیر تشریعی نه تشریعی نه د عیسی علی السلام په سوري کې نه د عیسی علی السلام په شان نه د محمد رسول الله په شکل کې به دوباره بل نبی په دنیا کې الله پاک پیدا کړي هیڅ قسمه د هیڅ قسمه سره را ټول چې ختم دوی مدا ګوره چې عقلی خبره دارا د نبوت ابتدا کم ځای شوی د آدم علی السلام نو انتخاب 50 شوی دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا تاسو چې سم ګورئ د دنیا دستور او قانون داري په دنیا کې د هر شي یو ابتدا او یو انتها ده صحیح شو څنګه تاسو د شپې یو ابتدا ده یو انتها ده د شپې ابتدا د سوخ نو شو د دې ماخام د بان نو شو او انتها به پکس سره کیږي د سار په بان سره صحیح شو کنه او د ورځې ابتدا کم ځای نو شو په نور راخاتو سره او انتها به پس کیږي په نور پرې وته سره صحیح ده
یو چې تاسو د کورس ابتدا دا یو انتها ده د کورس ابتدا نن د مازیګر نه پس شو او په درېمه ورځ د ماسخوتن نه پس بس تاسو کورس کیږي ختميږي دغه شان زمو استاد د علاقې یو ابتدا ده او انتها ده تاسو د جګړه خار یا د علاقہ دا یو ځای نه شروع ده او په بل ځای باندې ختمه ده تاسو د پاکستان هم یو ابتدا ده یو انتها ده تاسو چې نو د پوره دنیا هم یو ابتدا ده او یو انتها ده دغه شان د پورا کائنات هم یو ابتدا ده او یو انتها ده نو دنیا کې چې څومره شي دي د دې یو ابتدا ده او یو انتها ده نو د نبوت په اعتبار د بعثت سره د دې یو ابتدا او یو انتها وا چې هغه د چانه شوی ده د آدم علی السلام نه ابتدا شوی انتها 50 شوی او محمد رسول الله دا خاصه خبره ده دار چا په سمجھ کې راځي صحیح شو دلته یو اعتراض دی دا علامہ شمس الحق افغانی رحمه الله هغه باندې یو قادیانی دا اعتراض کړو چې ګورا دا نبوت دا د الله رحمت دی کنه دا نبوت سره دا الله رحمت دی نو دا الله رحمت تاسو بندوي پکاردار چې دا الله رحمت دنیا ته بار بار راځي کنه نو تاسو واجب کار کوي چې دا الله رحمت چې دی هغه بندوي هغه وته دا هغه وخت سره د سلول رپولور دا عوامو ته ويم کنه بعض وخت کې کېدی چې تاسو قادیانیانو سره راشي هغه وته زر د سلول رپولور چې دا جب نه رويست چې کله وته رويست وته وی دا سمره خشيري وی ډیر زیات خشيري دا هغه وخت کې 100 روپے ډیر شي وی کنه دا د دې وخت خبره ډیر په خوانه خبر او ته چې دا چا سره سمره ډیر نو ډیر خري او دا چې سمره ډیر دا سلول رپولور نو ډیر خري نو هغه ته وی چې دا سه نکو چې یو مہر ز جوړ کوم او یو مہر تم پکور کې جوړ کې او تم پکور کې د سلور په لوټونه جوړه او زم د سلور په لوټونه جوړو نو ډیر خنه زکه چې دا خو ډیر خشي نه کړه پیدي والا شي نو پکاردار چې تا ته اجازه شي او ما ته اجازه شي او هر چاته اجازه شي پکور کې نوټونه جوړي هغه وته چې نه دا څه ناروا ده وته وی ولې ناروا ده وی دا اتارټي او دا دغه چې اختیار دا د چا سره دی دا د حکومت وقت سره دی صحیح شو نو کو چا دا سی وکړو دا جرم دی صحیح شو کنه چې هغه د خپل ځان نه نوټونه چاپ کین نو سره جرم دی او کوونی ولی شنو کیږي شي پانسی وته ورکی چې د بل سره څه کړي دا غداری کړي دا هغه وته چې دونه خشي دي نو دا په کار چې عام چې ارچا جوړولې کړه هغه وته دا اختیار صرف حکومت سره دی هغه وته دقه شان نبوت ډیر خشيره دا د الله رحمت دی خدا نبوت ورکولو اتارټي د چا سره را دا د الله سره را دا د چا سره را وس کو ماوتا چې دی وته تاسو د خپل ځان نه نبی جوړ کړی دی نو څنګه چې د خپل ځان نه نور جوړول دا جرم دی او پاغه باندې گرفت کیږي او پاغه باندې بتا حکومت نشي نو تاسو قادیانیان هم د الله د طرف نه چې کوم نبی دی هغه ته نبی نه وای د خپل ځان نه مو نبی جوړ کړی نو دا 2 نمبر نبی دی نو دا 2 نمبر نبی سره دا قابل گرفت نو تاسو ګناګاران یې او تاسو سه جرموار یې تاسو جرم کړی شي بهرحال نو رحمت خو عام دی او رحمت سره دا من جانب الله دی نو د دې اتارټي چا سره دا د الله سره دا نو الله پاک وی چې ما ابتدا د آدم علی السلام نه کړو انتها می پچا کړی دا او محمد رسول الله وس چې الله وی نو زموږ ته پکې څه کړی دا اتارټي د الله سره څنګه چې دا نو اتارټي د چا سره د حکومت سره دا بهرحال خو معنا موږ دا څه وکړه چې هیڅ قسم بل پیغمبر با نه پیدا کیږي وس دلته یو مسله ده چې عیسی علیه السلام په دنیا ته راځي عیسی علیه السلام په دنیا ته راځي د عیسی علیه السلام پر اتلو سره په ختم نبوت باندې اثر پریوزي نه پریوزي ولې نه پریوزي مونږ خو وایو لکه دا اعتراض کیدی شي دا قادیانان ګور ډېر قسم اعتراضات کوي دلته اګریکلچر یونیورسيټي په دې کې یو قادیانیو کلرکو نو هغه دغه اګریکلچر یونیورسيټي د 80 الکانو نه چې اګریکلچر یونیورسيټي ترسي نو هغه غزان ته سوي په انګريزي تعلیم کې د 80 نوجوانانو نه په دې باندې دسخط اغستو دی یو فارم ورکړی دا قادیانه باغې ته نه دسخط اغستو چې د محمد رسول الله اخري نبی نه د مرزا غلام قادیانی اخري نبی نه اعوذ بالله او هغه 80 الکانو هغه ته دسخط کړو نو موږ ته پته ولګی دا په 2016 خبره ده
نو دلته زمونږ ملګري چې کم دي مونږ اګریکلچر یونیورسټۍ ته لاړو نو هغه ته مو وویل چې یاره دا قادیاني چې دی دا ته لږ مونږ سره کېنوه چې ده دا کار کړی دی نو هغه ویل چې دا به زه څنګه کېنوم نو هلته یو کلاس 4 و دا موټر باندې ډیوټي ولا اوبو موټر باندې دا به کولاوه او بندو دا قادیاني به هغه سره ډېر کېناست نو مونږ ورته ویل چې یاره مرګرو یې ده سره کینی نو مرګرو هغه ته وویل چې ته دې تیار کړه چې مونږ سره لږ کینی ځکه چې دی خو نقصان کوي ورځ ته ورځ هغه ویل زه به سره خبره وکړم خو ما ته یو خبره داسې وښایې نو مونږ ورته ویل چې ته درته ووایه مرزا غلام قادیانی لیکي چا چې په ما ایمان نه دی راوړی په دې کې مونږ ټول تاسو راځو ښه زمونږ فوجیان زمونږ پولیس زمونږ وزیر اعظم زمونږ صدر هر سړی پکې راځي په دې کې زمیندار او ګیلکار او دکاندار دا ټول پکې راځي وای چا چې په ما باندې ایمان نه دی راوړی هغه ته پته ده کو نه قادیانی وای وره ښه دا زمونږ د عام مسلمانانو بیا دي وی د دوی سړی چې دي دا د ځنګل سړي خنزیران دي او د دوی زنانه چې دي نو دا د ځنګل سړي سپی دي نعوذ بالله مونږ ټول الحمدلله په قادیانی باندې ایمان نه دی راوړی زمونږ په چا ایمان دی په محمد رسول الله نو دا د ایمان ډاکوان دي نو دا ډېر په عجیبه طریقو باندې کار کوي نو هغه وی چې زه به سره دا خبره هغه سره دا خبره وکړه را مختصرو مې نو چې کله ته هغه دا وی چې دا علماء وی چې تاسو دا قادیانی چې هغه دا ویلي دی وته وی کچا دا ثابت کړه چې قادیانی دا ویلي نو زه ول 50 لک روپۍ انعام ورکړم مونږ دا ډېره خبره مونږ سره پیسې کم دي مونږ کې بنو سره 50 لک روپۍ خپل مونږ خوږیش هغه چې مونږ ته وی وګوره دی وخت هغه یو خبره وته وکړه ډېر عجیبه دا د ایمان داسې ډاکوان دي عیسائی ستا په ایمان داسې ډاکا نه چی هندو ستا په ایمان داسې ډاکا نه چی دی به ډایرکټ ستا په ایمان باندې ډاکا چی نو هغه ورته وی چې دا خبره خو زه په خپل ځای ته د علما تیار کړه چې زه سره کېنم 50,000 نه خدای ثابت کړ خو ورته وی ته یو کار وکړه چاته وی دغه کلر د کلاس 4 ته وی ته داسې وکړه چې ته استخاره وکړه سه استخاره وکړه چې دا قادیانی د الله نبی دی او کو نه دی نعوذ بالله دا علماء کرام تشریف فرمانی دوی نه تاسو کوي کچا د نبی په باره کې استخاره وکړه چې دا د الله نبی دی او کو نه دی نو دا څه شو کافر ایمان ته نه نو دا ډایرکټ داغه په ایمان باندې حمله وکړه چې آیا دا رستو 50 لکه رستو جی کینو به کو نه به کې ناستم نه اول دا وکړه چې د مسلمان نه دا ایمان چې دی هغه واخله نو موږ هغه ته چې کله ملو شو موږ ته سوي داسې چلو شو موږ ته تا استخاره کړې دا ګناه هغه کلاس 4 ته مو نو نه استخاره خو مینه ده کړې موږ ته الحمدلله وی ولې موږ ته کې استخاره دې کړې وي اوس به مو اول ته مسلمان اولې طالب مو بیا نکاح تازه کوله دا غینه پس به بیا قادیانی سره کې ناسو چې الګا قادیانی دا و یو دا خروستو خبره وي ستا په ایمان باندې به مو اول به ته مسلمان اولې دومره دا چې خنزیران دي ښا دومره په باریکو خبرو باندې دا په اسلام ډاکا نو د دې وجنا موږ اوزه کوي دا دجالان دي دجالان دوکاواز دي دا څه دوکاواز خبره مې څه کوله چې دا په مختلفو طریقو یو بل واقعا ده د یو کالج یو نوجوانو هغه ته دا شو چې دا قشان د یو قادیانی سره چې دی هغه خبرې کولې دا د عیسایانو سوال لخوا هغه وته وی چې دا سي عجیب چلې چې تاسو وایي چې نبی عليه السلام وفات دي او عیسی عليه السلام په اسمان کې ژوند دي نو وته وی زه ته یو مثال درکوم دیو جن علماء سره داسې په وخت کې کېنهږي نه دا خلک به په ایمان باندې ټاکي چی او وته وی عجیب کار دا دی یو سړی دی په لار باندې روان دی په لار باندې زی مخ کې لاړ نو لار ته نه غلطه شو اوس وته پته نشته مثلا دو درې لارې تللی داسې لاړ شم څنګه ورس وی کته یو ونه ولاړه دا غیونه لاندې دوه سړی دي یو ود دی او بل ویخته صحیح شو یو ودره لاس دی بل وته ویخ ناس دی لا قادیانی وته وی چې را دا دریم سړی چې کوم را روان دي چې لار ته نور کلا او دیم دغه تر ورسېده نو دی به اوس د دې ودنه تپوس کوي کده د ویخ نه به تپوس کوي نو عقل خدا وی چې د ویخ نه به تپوس کوي کنه په ظاهر او عقل دا وی کنه چې عقل ته واشه
نو خو عقل دا وي چې د ویخ نه پته پوس کې ود سره را پاسې چې تکلیف وته ورکه هغه ته وی چې لار کم ده نو بس هغه بل د لارو خيزيبا دلته داغه اعتراض سو داغه اعتراض داو چې تاسو وای چې عیسی علی السلام راځي دوباره دنیا ته نو چې عیسی علی السلام راشي نو هغه ژوندې پیغمبر وي او نبی علیہ السلام وفات شوی دی نو چې ژوندې پیغمبر راغو نو موږ به داغه په شریعت باندې عمل کوو داغه وفات په شریعت باندې به عمل کوو دا خبره وته کوله نو هغه یو عالم لراغه هغه ته چې را دا شان په ما باندې هغه سوال کړی دی اوس زه کوم هغه ته خدای چې مال رااله کله مال نه وی راغلی نو دوکا کړی وي څنګه دوکا کړی وي هغه وته وی چې دته وایا چې دا کم درېمګړې سړی راغی ولارته نور کړه او دا مخکنه ناس دی او دی ویخ دی دا دوانه سړی به دی ود سړی نه تپوس کوي هغه ته دا ولې وی زکا چې دا کم ویخ وته ناس دی د دنم لار وکړه د دم لار نه معلومه چې په کوم لار بزما او دا کم دریم چې را روان دي د دنم لار وکړه چې په کوم لار بزما دا دوانه به دا ودرا پاسي د ته انتظار کوي نو چې دی را پاسي نو دی به وته چې صحیح لار ادا نو اوس کې عیسی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړي نو هغه به چانه تپوس کوي هغه به محمد رسول الله نه تپوس کوي داغه په لار باندې بزیخه داغه په لار باندې بزی د دې وجنا تاسو به ورېدلی چې عیسی علیه السلام دوباره دنیا ته راشي هغه به کلمه داغه کلمه کوم وا لا اله الا الله عیسی روح الله دا کلمه وا او چې دوباره دنیا ته تشریف راوړي کلمه به کوم وای لا اله الا الله محمد رسول الله وای لا اله الا الله عیسی روح الله ونوي خبیا اوس دا عیسی علیہ السلام با پکمو د شریعت په احکام عمل کوي دا شریعت اسلام په احکام عمل کوي په شریعت عیسوی باندې یا د انجیل د تورات په احکام باندې عمل نه کوي پچا د قران په احکام باندې عمل کوي نو د دې وجنا هغه چې راشي مسله دا وا چې آیا د عیسی علیہ السلام پر اتلو سره په ختم نبوت سره اثر پریوزي خلق خو بلدا دا وي چې تاسو علما خو وي چې را نبوت ختم دی په نبی رسول الله او عیسی علی السلام خو برازي او قادیانی ته وي چې دا د څنګه وي چې عیسی علی السلام راشي نو هغه به صحیح اخو به نبی وی کنه دا خبره ځان سره یاد کړئ یو نبی ته چې الله نبوت ورکی نبوت په انسانانو کې هغه اعلی مقام دی چې د دین او لوړ مقام په انسانانو کې بل نشتا د ټولي دنیا عام مسلمانان چې راجمه کې دا یو ولی ته نرسي بیا دا ولیان چې راجمه کې یو صحابي ته نرسي او دا صحابه کرام چې راجمه کې نو دا یو نبی ته نرسي کم ته چې الله پاک نبوت ورکړي نبوت ډېر لوی مقام دی چې دا الله پاک چاته ورکړي اوس چې عیسی علی السلام دوباره دنیا ته تشریف راوړي نو تاسو به اوریدلی می بیاناتو کې چې هغه به د امتی په حیثیت باندې راځي دا چې اوریدلی کړه د امتی په حیثیت باندې راځي دلته کې زما استادین کې او بل خلجان پیدا شي هغه دا چې آیا د امتی حیثیت شو نو نبی بوي او کو نه بوي نو کو دی امتی تراغه او نبوت ته الله واغسته نو نعوذ بالله دا خدای عیسی علی السلام درجه الله پاک کم کړه کنه ځکه چې نبی ته ټول انسانان چې راجمه کې دا نبی شانتا نرسي نو دلته خبره یاد ساته چې عیسی علی السلام دوباره تشریف راوړي نو نبی بوي او حیثیت به جدا کیږي ها دلته خبره خزده کوي د یو سړی سو حیثیت کېدی شي او یو حیثیت دا د بل حیثیت منافی نه وي د دې منافات نه وي منس کې مثلا تاسو امام صاحب تاسو نوم سره جی کامران مولانا کامران صاحب تاسو د دې مسجد امام او خطیب هم دی صحیح ده اوس دا کامران صاحب یو سړی دی مولانا صاحب چې دادل ته احسن العلوم کې مدرس هم دی مولانا صاحب چې دلته خپل مدرسه را پاره کې محتمم هم دی مولانا صاحب بل او بناتو مدرسه را پاره کې هم محتمم دی مولانا صاحب کو چرته کاروبار کوي نو دا کاروباری هم دی او چې مثال درکو مثلا تاسو چې سیاست خبرې کوي خو مثال درکو که مولانا صاحب تاسو ټونو ته درو د پاس شنو دا پس تاسو د علاقې ناظم هم نائب ناظم هم دی پاتې شوی دی او ټونه جوړم نه دی جوړم دی کنه دی څوک وایي چې ټونه جوړم دی څوک هم نه وي ماشاءالله ځکه دا تاسو یو د عوامو ډېر لوی اعتراض دی هغه اعتراض دا دی یو عجیب خبره
مولا سړي له څه پکار دي چې سیاست کوي الله توبه نو چې سیاست دومره خراب شی نو ته خو مسلمانې کلمه کوم وای لا اله الا الله محمد رسول الله سیاست چې دومره خراب شی دی نو بیا ته ولکه ته هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح عاشق کړه نو ستاسو پر جایز دی او زموږ پر ناجایز دی دا الزام دې طرف ته نو دا خبره بیا به تاسو سیاست خبرې کې خاصه مې درته مثال مې درکو چې مولانا صاحب حیثیت دا سوسو ډیر شیشو یو نه دی یو حیثیت دار چې دا مسجد امام دی او چې دې کله په مدرسه کې ناس وي او مدرس وي نو د دنه تاسو دا امامت جدا کیږي تاسو د دوی چې یو مقتدی وي او هغه مدرسې ته لاړ شي او یو ملمه وسره او دوی الته درس ته ناشتي هغه ته تاسو کې دا کامران نور صاحب کوي چې دا څوک دی نو تاسو دا مقتدی به وته وي دا زمون امام صاحب دی الان کې الته خو امامت نه کې نیت تړلې چې ولاړ دی کنه په امامت ددن په یو ځای کې نه جدا کیږي کدی په مسجد کې دی مستاسو امام دی کدی په بازار کې دی تاسو دا زمونږ امام دی کدی په مدرسه کې دی تاسو زمونږ امام دی کدی چرتا بار ملک تم لاړو نو تاسو دا زمونږ امام صاحب دی دا څه لګرا امامت نه جدا کیږي حیثیت جدا شو چې کله دی په مسجد کې دی د حیثیت د امام دی د احکام د امامت متوجی دی او کله چې په مدرسه کې دی بیا مدرس دی نو بیا وته احکام د مدرس متوجی دی تقشان عیسی علیہ السلام چې دوباره تشریف راوړي هغه به نبی وی خو حیثیت جدا شه دوباره چې هغه دنیا ته تشریف راوړي نو هغه به د نبی علیہ السلام د امتی په حیثیت باندې راځي نبوت جدا کیږي نه خو حیثیت جدا شه نو احکام به ته چا متوجی وي د امتی متوجی شي نو د دې وجنا باغه کلمه کوم وای لا اله الا الله محمد رسول الله او احکام به کم نافذي د قران به نافذي نو لہذا د عیسی علی السلام پر اتلو سره په ختم نبوت باندې سره بل مسله دا چې عیسی علی السلام مونږ وای چې د نبی علیہ السلام نه پس بل هیڅ قسم نبی نه پیدا کیږي صحیح شو کنه په دې نه پیدا کېدو کې اسانه خبره ده عیسی علیہ السلام کله پیدا شوی د نبی علیہ السلام نه مخکې پیدا شوی دی د نبی علیہ السلام نه مخکې پیدا شوی د نبی علیہ السلام نه پس بنه پیدا کیږي صحیح شو پس بنه پیدا کیږي ما تاسو ته پیدا کېدو وختي معنا وکړه چې داسې به یو مور نه پیدا کیږي چې هغه ته الله بچي ورکی او هغه ته الله پاک نبوت ورکی عیسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام نه وړاندې پیدا شوی دا معنا ما تاسو ته موږ دا ذکر چې جامع او مانع وي ټول لارې چې دی هغه پکې باندې دلته یو بل خبره هم یاد سره عیسی علیہ السلام دا خبره مثال سره آسان سمجھ کې راځي دور نبوت دا چې د کم نبی وی نو احکام بم د هغه نبی نافذيږي صحیح شو او معجزه بم د هغه نبی پیش کیږي صحیح شو کنه د عیسی علیہ السلام نه معجزه سوا مړ ژوند کول د برس مرزان چې مریضان خکول نابینا چې ما درزات نابینا وو هغه خکول صحیح شو کنه دا معجزې چې عیسی علیہ السلام دنیا ته دوباره تشریف راوړي دا معجزې بخي نه بخي ځکه دا معجزې نبی دا معجزه دا د نبوت دلیل وی معجزه سوي د نبوت دلیل وی په دې باندې خلک د نبی نبوت پیژني چې دا نبی دی او دا من جانب الله وی او دا د الله په اختیار کې وی نبی ته الله پاک دا ورکړي وی او دا د نبی په اختیار کې وی دا من جانب الله وی صحیح شو اوس ګورا عیسی علیہ السلام چې دوباره تشریف راوړي هغه به مړی نه ژوند دي کوي الان کې د معجزه وا هغه به چې دینو نابینا نه روغي الان کې د معجزه وا هغه به د برس مریضان نه خکای الان کې د معجزه وا نو هغه به کوم معجزه خي زما استاد نبی معجزه چې دا نبی علیہ السلام اخیری نبی دی تر قیامت نبی دی په قیامت نه پسم نبی دی نو اوس چې کوم نبوت چلیږي د محمد رسول الله پر اتلو سره تر قیامت پورې هغه به د چا چلیږي د محمد رسول الله بلکې په قبر کې چې نبوت چلیږي هغه به د چا چلیږي او په حشر کې چې نبوت چلیږي د چا به چلیږي او په جنت کې چې نبوت چلیږي هغه به د چا چلیږي د محمد رسول الله هغه چې کله دنیا ته تشریف راوړي د دیو جن هغه سره چې معجزه وي نو هغه به د محمد رسول الله وي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده معجزه سره قران پاک زنده معجزه سره نو هغه په قران پاک خلقو ته خي
اب قران پاک خلکو ته وړاندې کوي نو دا معجزه وسره د محمد رسول الله دا د دې وجنه شریعت وسره د محمد رسول الله دی او کلمه هم د چا وای او دور نبوت باندې مثال اخیری در کوم اوس دور نبوت دا غنه دی ګور زمونږه په دې ملک یو صدر صاحب دی دا غنوم سره نو می سره واله ګناه پکې نه ده کنه عارف علوی صاحب شریک یې ما ګناه نه ده بهرحال سنو مې عارف علوی صاحب زمونږ دا صدر صاحب کو اوس لاړ شي ترکی ته د ترکی د صدر سنوم دی طیب اردوغان ټولي دنیا پیژندلې د پاکستان صدر چې ترکی ته لاړ شي نو په ترکی کې با د ترکی د صدر حکم چلیږي که د پاکستان د صدر ولی د پاکستان صدارت د دنه جدا شو د پاکستان صدر دی خو په ترکی کې د حکم نه چلیږي وجه صدا زکا چې دور حکومت چې د چاوي داغه حکم چلیږي دا څه ده کنه نو کو د ترکی صدر د پاکستان تراشی نو په پاکستان کې به د پاکستان د صدر حکم چلیږي د ترکی د صدر نه چلیږي وجه زکه چې دلته کې دور حکومت د چاره د پاکستان د صدر دی د عارف علوی صاحب دی او که د پاکستان صدر التلار شنو الته د حکم نه چلیږي دا طیب اردوغان صاحب چلیږي وجه صدا چې الته دور حکومت د چاره د ترکی د صدر صاحب دی خو دا صدارت د پاکستان د په الته تطلو سره د پاکستان صدارت د دنا نه ختميږي نه جدا کیږي او داغه په دل تر اتلو سره د اغه نه د ترکی صدارت تقشان عیسی علیه السلام چې دوباره دنیا ته تشریف راوړي نو داغه دور نبوت ختم شوی دی اوس دور نبوت د چاره د محمد رسول الله دی نو نبوت دین الله پاک ناخلی خود دور نبوت د محمد رسول الله دی د دې وجنه چې تشریف راوړي نو نبوت به چا چلیږي د محمد رسول الله بچي د دې وجنه کلمه بداوي لا اله الا الله محمد رسول الله بهرحال ماده معنا دا څه وکړه چې هیڅ قسمه نوې نبی با نه پیدا کیږي او په زور نبی په دنیا ته دراتلو سره د نبی علیہ السلام په ختم نبوت باندې ساسره نه پریوزی بہرحال اس ختم نبوت قرآن پاک کې الله پاک صلی آیاتونه نازل کړي او د دې آیاتونو طریقه دا جدا جدا ده لکه قرآن پاک کې الله پاک کم ځای کې چې د نبی علیہ السلام د وحی ذکر کړي د قرآن پاک په اوله کې ذکر کړي څنګه ذکر کړي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون د مخکینو انبیاء چې الله پاک کم ځای کې ذکر کړي او داغي د وحی ذکر دی نو الته الله پاک کوئی چې ما مثلا ابراهیم علیہ السلام ته وحی کړي دنه پس بیا وحی وی او کله چې د محمد رسول الله سلام د وحی نمبر راغی دا هغه آیات دی چې کله مفتی محمود رحمه الله اسمبلی ته لاړو نو اول دا آیات د مرزا غلام قادیانی هغه نوسی ناصر په مخ کې باندې دا آیات ویل پته وی چې را نبوت ته ثابت کوم نو هغه وته چې د قران پاک د اول صفحه نه د ختم نبوت ثابتو هغه دې څنګه وداسي چې قران کې الله پاک فرمایي والذین دا مؤمنانو صفات الله پاک بیانې په هغه کې یو صفات دا بیانې چې دا مؤمنان هغه خلق دي یؤمنون چې دا ایمان وروړي بما انزل په هغه باندې چې پتا نازل شوی وما انزل او په هغه سره من قبل چې ستانه مخکې نازل شوی دي کچرته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس بل وحی الله پاک دنیا ته را لېګلې نو الله پاک بسوي ومن بعدکا چستانه پس کوم وحی دنیا ته راځي نو دا مؤمنان پاغه باندې هم ایمان وروړي او چې دا ذکر نشتا نو د دین دا ثابت شوا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی آخری وحی د حضور شریعت آخری شریعت د نبی علیہ السلام دین آخری دین قرآن دا اللہ پاک آخری کتاب او دا امت دا امتونو آخری امت دا مجیبا دا امت دا آخری امتونو
دې د امتونو اخیری امت د امتونو ابتدا الله پاک کړي وا اخیری امت سره نو ګوره کله که په ختم نبوت باندې اثر راغی نو ټول دین چې دی هغه دی ړنګيږي ټول دین بیا نه پاتې کیږي ګوره که چېرته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس د بلې وحی تصور راغی نو سبشي قرآن به د الله پاک اخیری کتاب نوي که د بلې وحی تصور راغی نو صحابه کرام چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ټولګی دی چې د هغې د ایمان ګوی الله پاک په قرآن کې ورګی نو صحابه کرام بس صحابه کرام هغه پاتې نشي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک بل کم مقام ورکړي یعنی د نبی علیہ السلام مرګري ان صحابه کرامو په عزت باندې مزد راځي بیا په قرآن باندې په حتی احکام باندې بمزد راځي ګوره د حج طریقه دا کومه طریقه ده دا ترنن ورځې پورې چې ما تا کو دا کومه طریقه ده کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دا څه ده کنه اوس د منځ دا طریقه چې تر قیامت پورې ما تا کو دا کومه طریقه ده کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي بیا دا تبلیغ دا کومه طریقه ده کومه طریقه ده کوم چې محمد رسول الله ما تا تپریخي دا جهاد دا طریقه دا کومه طریقه دا کوم چې محمد رسول الله ما تا تپریخي دا نو کو چرته ختم نبوت د من نبوت قرآن باندې محفوظ نشي صحابه کرام باندې محفوظ نشي بیا باندې موز محفوظ نوي بیا باندې حج محفوظ نوي حتی چې ستا مسلمانی به محفوظ نوي ځکه مسلمان چاته وي چا چې په محمد رسول الله باندې ایمان راوړی وي صحیح شو کنه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس چې بل نبی نه مني نو هغه ته سوي مسلمان نو کو د محمد رسول الله نه پس بل نبی ومنه نو بیا ستا مسلمانیم نه پاتې کیږي نو که اسلام محفوظ دی دام د عقیده ختم نبوت برکت دی زموږ ستا مسجد محفوظ دی مدرسه محفوظ ده دا ټول دلایل دي د ختم نبوت اوس په دې باندې وخت نشته د هغه نه بجې شوي بهرحال لا ورځ شته په دې به نور هم تفصیلات تاسو ته راځي مونږ ته ویلي چې د نهو پورې چې دی هغه خبره ده او دومره خبره ده چې دا یاد کړئ چې د ختم نبوت معنا چې الله پاک کم ځای نه شروع کړي ختم کړي په کم ځای دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس با په دنیا کې بل هیڅ قسمه او کوچا داوا وکړه دلته یو فرق بیانوم اخیری ختم کچا داوا وکړه نو دا به کم کافر وي چا که د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس په دروغ د نبوت داوا وکړه دا به کم کافری ها دا بسوي دا به زنديق کافر وي دا خبره یاد کړئ دا به کم کافر وي دا یاد کړئ دا ډیره اهمه ده دا هم په دې اعتبار سره دا د کفر قسم لري یو کفر مطلق دی کفر مطلق دی ته وای چې یو سړی وي زه عیسائی ما هندوی ما سکه ما دا کفر مطلق دی هغه وي مسلمان نه ما صحیح و صفا وي یو چې نو کفر سره یو کفر منافقت دی صحیح شو د منافق حال الله ته معلوم دی چې په جبه کلمه وای او پزله کې کفر کوي صحیح شو دغه بیا ده یو دی کفر ارتداد مرتد او یو دی کفر زندقه زندق صحیح شو مرتد چاته وای کم سړی چې اسلام پریدي او بل دین ته وړي دې ته سوي و زندقه څه ته وای زندق کافر هغه ته وای چې کم سړی ما تاسو ته مخکې ویلو کفر ته اسلام او اسلام ته کفر وای کفر ته اسلام او اسلام ته کفر وای تاسو اوس وای چې الله داسې کم خلک دی په دنیا کې چې هغه کفر ته اسلام او اسلام ته کفر وي داسې خلک شتا سوی وتا نن سبا قادیانیان دا قادیانیان سری زندق کافران دي نو دلته خپل علماونو بیا تاسو کوي د دې زندق حکم د نورو کافرانو مقابله کې ډیر سخت دی صحیح شو عام کافر عیسائی دی هندو دی سکھ دی دا مسلمانانو ته د کې بیا دوه قسمه یو حربي وي یو ذمي وي دا ډېر لوی مسائل دي علماء ته یاد دي دا غته نه یادو خو چې هغه اسلام ته نقصان نه رسي پیغمبر اسلام ته نقصان نه رسي هغه قران ته نقصان نه رسي
قرآن تا کنزل نکئی اسلام تا کنزل نکئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کنزل نکئی دا سی کافر دے چی دا مسلمانانو پا ملکی اسیگی نو اسلام و تا دا جون اجازت ورکڑی دا خوراک اجازت ورکڑی دا دسر دا کاروبار اجازت همشتا دا اندوانو دکانون اشتا تاسو ټولو تا پتا او اکثر اندوان حکیمان وی او ایمون دا خاندانی حکیمان وی سکان وی گنا دا دروغ وی خاندانی حکیمان سوک دی دا مسلمانان دی حکمت دا دا چا سر او دا دا مسلمانانو سر او بہرحال دا دا غیو خبر دا چی من خاندانی سیو اغس حکیمانیو دا وینا بہرحال خو چی دی تا نقصان نور گئی او کنزل نکی بدرد نوی نو دا تا اسلام دا ہر سی اجازت ور کڑے دی صحیح شوا بے دویم قسم کافر چی دے اغا مرتد دے مرتد دے تا وی چی دین اسلام پری دی بل دین تلاش دا غی حکم اسلام دا بیان کڑے چی دے با اسلامی حکومتی نو مسلمانانو فوج یا پولیس بور پسیزی او دی بنیسی نو چی کلے انیسی نو دریو رضی بے پجیل کے واچی نو دے دانا دا چی دے کفر تا اسلام اسلام تا کفر ہوئی دے دا اسلام نا یہودیت تا اوڑے دلے دے دا اسلام نا عیسائیت تا اوڑے دلے یا بل یو تا اوڑے دلے دے نو دے تسوی مرتد کافر نو کو دریو رضو کے بعد دریو رضی بدتا ترغیب ورکڑی کی گی علماء برازی اب او تکی نہیں اغا مطمئن کئی ستا سی اعتراضات تی پا اسلام بانے کچر تا مطمئن شو پا دریو رضو کے خسیدہ تو مطمئن نشو نو بیا بسکے گی بیا بتینا حکومت سر قلمی سوک بتینا سر قلمی حکومت سر قلمی دن تا خبر یاد سا دے س احکام عوام تا متوجیوی او س احکام دا حکمرانان تا متوجیوی صحیح شوا قصاص دا چا تا متوجی دے حکومت تا کماو تا قصاص اخلو دا سرے اب فساد دے دا دی وجہ نظمون پا معاشرہ کی جدا دیر فساد جوڑ دا غیب وجہ دارا چی حکومت خپل حق نہ ادا کئی سن ادا کئی چی کم سڑے دا پانسے حقدار دے اغلا پانسی نور کئی نو چی پانسی نور کئی نو زمون پختانو لگی نو دا آغا غرب باسی نو چی غرب باسی نو بیا دشمنی وی نو بیا پا قانونو آغا دشمنی چلی گی نو پا زرگونو خلق پاگے کسی شی بیا آغا غریباران پا کسی شی شہیدان شی دا وجہ سرا وجہ دارا دا اسلام پا یو حکم باندے عمل نکول دے وجہ نا قرآن انوی وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حیاتن تاسو لوی پر قصاص کے سرے مسلمانانو دا پارا جوان دے اس پا قصاص کے بسنگا جوان دے پا قصاص کے اساڑی ملکی دی کہنا اس پا قصاص کے سنگا جوان را گئی دا مخ کے دے طالبان حکومت اگا یو مخ کے تیر شو یو خوص را گئی یو مخ کے پا دا گئی تقریباً سلورنیم کال حکومت تیر شو دا گئی پا افغانستان کی 15 قصاص شویو سمرا حالانکہ افغانیان جی پا یو روپے ہم سڑی ملکائی ادا سے خلق دی او پر ټول 15 کال کې څومره 15 قصاص شوی وجه زکه چې هغه ته پته وا چې کما سړی او وجنو سبا نه زمانه سر قلمي د دې وجنه نو مثلا مې ددا کولا چې دا مرتد ته وای چې اول سشا قائل شه ک قائل شه خو سیدا کنينو بیا د حکومت کار سره چې سر دې ته قلم او د دې د پاسه یو بل کافر دی هغه ته سوی زنديق کافر او زنديق کافر ستو ماوی چی کم سڑی کفر تا اسلام او اسلام تا کفر وی قادیانی وی چی محمد رسول اللہ دا اللہ آخری پیغمبر ندے زدہ اللہ آخری پیغمبرم صحیح شوا دا ہر قادیانی دا عقیدہ دا چی دا غلام قادیانی چی دے دا اللہ آخری پیغمبر دے محمد رسول اللہ ندے دا قادیانیانو دا عقیدہ دا چی دا قرآن چی دے دا پا محمد رسول اللہ ندی نازل شوی دا پا مرزا غلام قادیانی نازل شوی نعوذ باللہ صحیح شوا قادیانیان ناوی چے دا قادیانی خبر دا وحی دا دا اسلام پا مقابلہ کی بل اسلام دو کرے صحیح شوا اسلام دے نا بیوت اسلام وی دا کفر دے چے سوک دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مقابلہ کی بل چاہتا پیغمبر وی دا سرے کفر دے سوک چی دا قرآن پا مقابلہ کی بل کتاب تا قرآن وی دا سرے کفر دے سوک چی دا اسلام پا مقابلہ کی او کفر تا اسلام وی نو دا سرے کفر دے دی تا وی زندقہ چی دی کفر او اغیط اسلام وی نو دی کافر تا سوئی زندق کافر اس دا زندق حکم سرے دا زندق حکم دا دے دا دے وجہ نظرون پر ملکی کیسون چلے گی دی تا ذکر ذرا علماء دا زندق حکم دا دے
چې دی زنديق پسې به پولیس زی دا برانی سي که چرته پولیسو اوننیو او دا غین وړاندې دې چرته لال د عالم په مخ کې باندې توبه ویسه چې زما دې توبه دی بس چې نور راسه کوما ما چې دا کم کفر کړی د دینه توبه واسم ما کفر ته سویری دی اسلام مې ویلې د دینه مې توبه ده نو کو دې مخ کې لاړو نو د اسلام قبول لې د مرتد اسلام درې ورځې په جیل کې چې نو هغه اسلام راوړل شي صحیح شو درې ورځې اختیار وتشتا دا زنديق کافر ک کله پولیسونو او د عدالت ته مخامخ شو نو بیا د توبه نه قبليږي بیا بسوي صرف پانسی بوي بیا بسوي صرف پانسی بوي نو د زنديق حکم دادي چې د حکم سره پانسی حکومت بوله پانسی ور کوي د دې وجه نه زمون پر ملک یو واقعیا شوی آسیا ملعونه پرېخي وکنه آسیا ملعونه خزوا چې هغه په جرګه کې هغه په شیشن کوټ کې هغه په های کوټ کې پدې هر ځای کې دا اقرار کړو چې ما د محمد رسول الله توهین کړي نعوذ بالله په های کوټ کې په شیشن کوټ کې شیشن کوټ هم چې پانسی ورکا های کوټ هم چې پانسی ورکا او زمون دلته یو ډیم باباو هغه په ډیمونو باندې څوکیداری کولا ثاقب نثار خبيث نو دا هغه عدالت ته سپریم کورټ ته چې کله مسله لاړه نو هغه ملعون د پاکستان نه رها کړ او بار دی ولېګل دا څه ده کنه نو زمون دلته مسله جوړه شو مونږ خو د فیسبوک مفتیان یونین سبا مصیبت دار دا څه ده کنه مفتیان دومره ډیر شي په فیسبوک باندې وي الکته اول د مسلې تپوس کوا دلته دا خبره ځان سره یاد کړئ چې چا د محمد رسول الله توهین وکړو او چا داغه حمایت کو داغه ایمان نشته دا ځان سره نوٹ کړئ چا چې د محمد رسول الله توهین وکړو خو دی بی ایمانه څوک چې داغه حمایت کوي دام بی ایمانه دی نو موږ په فیسبوک باندې وی چې دا خدای عدالت فیصله ده ورته دا خبره ځان سره یاد کړئ کچرتا زما د ملک صدر دا د محمد رسول الله د ګستاخ سره ودرېدل مونږه براغه سيو مونږ براغه مخالف یو ښا مونږ براغه موافق نه یو که پارټي مو اره وي د پارټي خبره نه کوم پارټي چې د اوټ د ارچا سره تعلق ته خیر دی او د ایمان په اعتبار سره به د چا سره ولاړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړی نو کو عدالت هم یو داسې فیصله وکړه چې هغه د محمد رسول الله د دشمن سره ودرېده نو د عدالت فیصله ته به صحیح فیصله نه وي که او دی وینو د خپل علماو نه تاسو کوي ایمان دی پاتې نشي نو د دې وجه نه په فیسبوک باندې احتیاط کوئ بعضی وخت کې داسې مسلې راشي ما ته شیر کو او ما ته داغه سره ودرېګو په دې باندې د ایمان خطر ده د ایمان ناراضي نو خپل مرګري په پدې باندې پوهه کو کنه ان شاء الله نو ما عرض دا کو چې دا بل کافر چې دی د سره کاروبار کول شي خوراک کول شي ډېر خبرې کول شي خدا زنديق کافر دا سره د سره کاروبار حرام ناشته پاشته حرام سلام کلام حرام لا ناشته ولاړه حرام د سره هر قسمه د عوامو د پاره هر قسمه تعلق ساتل د مسلمانانو د پاره سری نو کو چرته د پته ولګي چې دلته قادیانې لري نو دا سره بیا بایکاټ کوي کنه ان شاء الله کاغه د سکول ماستر وینم بایکاټ بکوي کنه کاغه چرتا دکاندار وینو بایکاټ بکوي کنه کاغه چرتا ډاکټر وینو بایکاټ خو بکوي کنه کله هغه سره آب حیات وینو هغه بدنه نه لخوا چې پاغه باندې ته واپس را ژوند کېږي وته زمړ خیم په دې مرګ کې به د محمد رسول الله شفاعت راته ملاويږي او د آب حیات کوم اوسکل نو د قیامت پر ورځ د نبی علی السلام د شفاعت نه محرومېږي زدي به آب حیات تنیم تیار د محمد رسول الله لپاره مرګ ته سیما تیار ما زکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره مرګ چې دا سره دا ژوند ښه د حضور لپاره مرګ سره دا ژوند دی لہذا د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دعوت هم داره چې ما ته چا پړل کې به ولاړیو د محمد رسول الله پړل کې به ولاړیو او د محمد رسول الله مخالف شوی داغه د ډلې به مخالفت کوو کو وکړه ان شاء الله دغه خبرو اکتفا کوم نور ان شاء الله د سبانه به درس وي ځکه دا مرګري امامان دی بیا وخت هم ډېر لګي په دغه خبرو اکتفا کوم واخر دعوای الحمدلله